پروګرام څنګه جوړ شو زه تاسو له پاتې باندې پوهه غواړم چې دا فیصله موږ ولې وکړو حقیقت دا دی چې ما زندګۍ یو څلوېښت کاله په سیاست کې وشو زه پیپلز پارټۍ سره ابتدا د ما خاندان د 1968 نه کړې وه او د ما د تره زوی وزیر اعظم په هغې کې بیا هغې نه پس موږ اختلاف رالو او موږ شیرپا خان جدا شو د هغې نه او خپله پارټي شیرپا خان جوړه کړه بیا هغې نه پس تحریک انصاف چې کله میدان ته رالو زه وزیر وم ما استعفا ورکړه تحریک انصاف ته لاړم دا ولې دا ما دا دوه پارټیانې بدلې ځکه وروڼو موږ چې د الیکشن ته راشو خلکو سره وعدې وکړو منشور پیش کړو تقریرونه وکړو خلکو امیدونه پیدا شي چې دا ملک بیرته ټیک کړو انصاف به راولو خوشحالي به راځي روزګار به میلاویږي کارخانې به راځي پاکستان به ترقي به چې کوم بهترین څیزونه دي هغه هره پارټي خپل پروګرام کې پیش خو کله چې الیکشن وشي نو نه هغه پروګرام نه د خلکو هغه سوچ هغه زور ډګر باندې روان شي نه ورته چا بېروزګارۍ غمي نه د پاکستان غمي نه د ملک د ترقۍ غمي هغه چند کسان راغون شي او کوم وزیر اعظم یا وزیر اعلی جوړ شي هغې نه کار راتاو شي څه خپل مفاد استعمالوي فایده اوچتوي او څه ذاتي فایدو ته راغلي ما ډېر سوچ وکړو موږ د ملګرو سلا وکړه چېرې موږ هره طرح د پارټو سره ځو محنت موږ کوو محنت دغه خلک کوي دوی منتونه کوي جرګې کوي جګړې کوي او دوی یو پارټۍ سره ودرېږي او کامیاب کړي او وروستو بیا افسوس کوي موږ دا سوچ وکړو چېرې کله پورې به دوی پسې ځو محنت موږ وکړو او بیا وروستو جاړو خلکو سره وعدې مو کړي هغه نشو پوره کولی خلکو په نظر کې موږ عزته شو او سیاست نه یو دروغ سیاست اوس خلک دروغ چې دا سیاست قیمته دی دروغ وي نو دې دروغو نه ما کوشش کولی چې ځان وباسم ځکه چې په زندګۍ کې که تاسو ما ملګرو نه تپوس ما په زندګۍ کې دروغ نه دي ویلي او نه دروغ وایم نه مې دروغ وعده کړي او نه مې دروغ اعلان کړی څه چې کوو انشاءالله په میدان باندې مې کوم محمود خان خدمت تاسو کتلی دی زه چې کله دا نوې پارټي مو جوړه کړې ما اعلاناً د قوم سره وعده ده الله سره وعده ده چې کومه خبره کوو په هغې به عمل کوو چې کوم نشو کولی دروغ ونشو خوشحالو تاسو دروغ وخت ډېر کم وي هغه وخت یو خلک خوشحال شي لیکن وروستو د هغې اثرات ډېر خراب وي نو تاسو ته دا یقین درکوو چې موږ دلته کې دا پارټي جوړو دا د دې صوبې او د ملک ترقۍ ته راغلو ما ټوله زندګي دا سوچ دی چې دا ملک آباد شي دا علاقې آبادې شي خلکو ته خوشحالي میلاو شي ځکه چې 15 کاله وشول 15 کاله کې موږ تر اوسه پورې کله پورې صبر کوو تقریبا 15 کاله دې پارټیانو حکومت کړی دی که دا پارټیانې ښې وې دې خدمت کولی شوې نو نن به بېروزګاري وه نن به دې ملک ګراني وه دې ملک به نن انصاف نه که دې کې څه د خدمت جذبه وه نو نن به پاکستان د دنیا غوڼې ترقي کړي وه دنیا ملکونه رانه مخکې لاړه هندوستان او پاکستان په یو ځای آزاد شو چېرته هندوستان او چېرته پاکستان دا د چا د لاسه دا سوال خو به کوو دا سوال تاسو مونږ هم کولی شي چې یاره تاسو راځئ دومره کاله مو حکومتونه وکړل اوس بیا به راځئ او خبرې اوس څه خبره کوي چې مونږ به دا کوو مونږ به دا کوو دوی نه دا زه سوال کوم چې تاسو کړي څه دي دا 15 کاله تاسو ټول حکومتونه کړي مو ته خو ښایي تاسو کړي څه دي د تاسو د وجه نه ګراني راغله تاسو د وجه نه مونږ قرضداري شو سترګې مو ټولې دنیا ته ټیټې دي شرم نه مونږ ډوب پراته یو نه ترقي شته نه ډالر شته نه کارخانې شته نه روزګار شته نو دا دنیا خو داسې نه ده د سوال خلک خو ټوله دنیا کتلې ده دنیا کوم پل روانه مونږ کوم پل روان یو دلته بیا دا مداران به راځي دوی به هم دا خبرې کوي چې مونږ به دا انشاءالله تاسو ته دا خوشحالي راولو دا خلک ساده خلک دي دوی ورته بیا تاړه نو کم سے کم سوچ کوئ ما هم سوال کوئ محمود هم سوال کوئ چې تاسو ته موقع میلاو شوې تاسو څه کړي د دوی نه هم دا سوال وکړئ چې تاسو خدمات څه دي که د ملک نن پاکستان قرضدار یې نه وی نو نن به ګراني نه وه نن به موږ ډالر نه ګرانېدو په دې ملک کې به بېروزګاري نه وه نو دوی چې دا حکومتونه دې دپاره کول چې دوی خاندانونو ته وګورئ د دوی ترقۍ ته وګورئ د نواز شریف او د زرداري کارخانو ته وګورئ د دوی کارخانې خوچلي د دوی کاروبار خوچلي دوی خو رحمتیان شول
او قوم راته په عذاب کې واچولو نن هر سړی پریشان دی زه خپله پریشان یم ما سره ربونه روپۍ نشته ایماندارۍ پیسه ده را سره بېایماني مو نه ده کړې په زندګۍ کې مې حرام نه ده خوړلي چا نه مو رشوت نه دی اخیستی او نه دې ته را روان یو چې زمونږ خپل ځان ته فایده خدای دې ونه کړي چې مونږ کور ته حرام راشي دا ته یقین در کوم د پرویز هوټل کور ته حرام نشي راتلی چې کله پورې مې زندګي دا نن چې کوم عزت مونږ ته په دې ملک کې میلاو دی دا صرف وجه دا ده چې مونږ دروغ نه وایو په ما چې دا خلک اعتماد کوي دې وجه دا ده چې هغوی ته پته ده چې یو خبره کوي سر ته به رسوي که نشي کولی نو نشي هغه واده نه کوي نو نن په دې صوبه کې مونږ ګرځو انشاءالله پنجاب ته هم روان یو هلته ما ملګرو ټیمونه جوړېږي موږ هرې ضلعې ته روان یو دا مخالې نن پنځم شپږم پروګرام دی او تقریبا هره ضلعې کې به مونږ اول دغسې شمولیتونه یې کنونشنې به وي بیا هغې نه پس به جلسې او د میاشت دوه میاشتې کې ما خپل ځان ته دا میاشت یو نیمه ټایم ورکړی چې انشاءالله دا پارټي به په دې صوبه کې ټوله نه مخکې بوځو